د لونو حالت خو تاسو ته معلوم دی ژوندۍ لونې به ښخولې یو صحابي د دواړو جهانو سردار مبارک ته خپل واقعه بیانې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به الله معاف کی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل اسلام ټول ګناهونه معاف کوي د یا رسول الله زه ډېر ګناهګار یم پیغمبر اسلام و اسلام معاف کوي د یا رسول الله زه ډېر زیات ګناهګار یم د دواړو جهانو سردار مبارک تپوس څه ګناه دی یا رسول الله سفر باندې تلو سفر نه چې واپس رالم پکور کې یو ماشومه ده ډېره حسینه او جمیله ده ما مې د ټبر نه تپوس کو چې دا څوک ده دا ماشومه پیدا زموږ د گاونډیانو بچی ده ته نه وینې دا به زموږ کره راتله ما بوله د هغې وخت مناسب دا موږ چې دالسي پاپړو سیزونه ورکو چڼې مڼې دا به مې ورکول دا زموږ کره عادت شوې ده نو خپل کور کې ډېره نه دلته ډېره عرب ډېر قیافه شناسو هغه چې ورته لاندې باندې وکتل د خپلو سترګو شونډو آثار یې پکې محسوس کړل خپل ټبر له تسلي ورکړه چې دا زما بچی د خو ته ماته وایي نه او کله به ښکلوله او کله به ځان ته نږدې کوله د ښځې چې یقین خاص شو چې دی ورته څه نه وایي نو ورته وی دا مونږ له الله بچی را کړی وه خو ما وی چې ته به یې وجنې نو ځکه مې دا تا ته نه وي هغه وی دا څوک وجني دی د خپله واقعه د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي چې ما کودال او بیلچې صحرا ته وړل او بیا مې دغه ماشوم خپل ټبر ته ووی چې دا تیاره که ماماګانو کرے بوزم نو چې کله هغې تیاره کړه سترګې ورته تورې کړي شونډې ورته سرې کړي جامې ورته ډول واچولې د هغې زمانې سکارپ او د هغې زمانې پرس یې وله ورکو او دا زما سره په خوشحالۍ روانه شوه د جون جولای میاشت د ګرمۍ میاشت ده او صحرا ته ما دا بوتله دا ما ته په وړه خوله باندې وایي پاپا زموږ د ماماګانو کور به کله راځي زه خو ډېره ستړی شومه نو زه ورله کله سفیړه ورکمه کله په ځان پسې راکاږمه دا ما ته په وړه خوله باندې وایي تا خو زما مور ته وایي چې دا به زه واپس راولم زر ته خو ما وښي وی یا رسول الله دا مې صحرا ته بوتله هلته مې کنده کنستل شروع کړل او د کندې نه چې خاوره راړمه نو دا ماشومه په وړو چاچو باندې هغه خاوره ځان ته دې خوا کوي او چې کله زما بدن خوله شي نو دا خپله لوبټه راوالي او زما خولې پې وچکي او ما ته وایي پاپا بس که نور کار مه کوه څه به بیا وکړې ما په داسې حالت کې دا کونغړه تیاره کړه او په دې چې مې عمله کړه او دا مې دې کونغړې ته وغورځوله نو دې په وړه سلګو ژبه کې ما ته ووي پاپا تا خو زما د مور سره واده نه وکړ چې دا زه راولم ما په داسې حالت کې به دې باندې خاورې اړول شروع کړل چې د دې د خپې کلکې شوې نو دا ما ته وایي چې پاپا زما خو د خپې کار نه کوي زه به څنګه راوځم د دې نه ګوره چې ته ما وجنې یا رسول الله ما چې دا خاوره د دې سینې ته راواچوله او د دې دا ساون خط او د دې دا سلګۍ شروع شوي ما منډې کړې ما یو غټه ډبره ګټه راواغسته او د دې په کپرۍ باندې مې ګزار وکړو د دې سلګۍ وي او ما په دې باندې خاورې واړولې یا رسول الله ما به الله معاف کړي د لور سره دا معامله